बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग द इल्म सर्फ 45 नंबर दर्स से मश्क मूंग शुरू करे रे په مشق کې 5 نمبر سوال موږ لرا کړی چې راکمې صيغې دي د دې د بره کوم نقشه بیان شوې ده په دې کتاب کې وایي د هغې مطابق پوره ګردانونه لري 5 صيغو کوي د یجتنبو څلور واړه ګردانونه د یکتبو څلور واړه ګردانونه د یعلمو یسمع او د یمنعو څلور واړه ګردانونو نه څه مطلب دا دی چې ګورئ باس اثبات فعل مضارع معروف دا یو ګردان شو بیا باس نفي فعل مضارع معروف دا دویم ګردان شو بیا پسې باس اثبات فعل مضارع مجهول دریم ګردان شو باس نفي فعل مضارع مجهول دا څلورم ګردان شو نو نن مونږ دا صيغې ټولې اول اولی کلی په بورډ باندې ان شاء الله اوس په حل کوو جی یکتبو دے یکتبو معنی ده هغه یو مذکر غائب لیکل کوي یا به وکي لیکل کوي یا به وکي نو ګورئ یکتبو هغه یو مذکر غائب لیکل کوي یا به وکي یکتبان هغه دو مذکر غائب لیکل کوي یا به وکي یکتبون هغه ټول لیکل کوي یا به وکي تکتبو هغه یو مؤنث لیکل کوي یا به وکي تکتبان هغه دواړه مؤنث لیکل کوي یا به وکي یکتبنا هغه ټول مؤنث لیکل کوي یا به وکي بیا د مذکر حاضر لپاره تکتبو ته لیکل کوي یا به وکي تکتبان تاسو دواړه لیکل کوي یا به وکي تکتبون تاسو ټول لیکل کوي یا به وکي بیا د مؤنث حاضر لپاره تکتبینا ته یو مؤنثه یا صرف ورته داسې ویلی شي ته لیکل کې یا به وکې او داسې ورته ویلی شي ته یو مؤنثه لیکل کې یا به وکې نو تکتبینا ته لیکل کې یا به وکې تکتبانې تاسو دواړه لیکل کوئ یا به وکئ تکتبنا تاسو ټول لیکل کوئ یا به وکئ اکتبو اکتبو معنی ده زه لیکل کوم یا به وکم نو مؤنث به هم ځان دپاره وایي چې اکتبو زه لیکل کوم یا به وکم او مذکر به هم ځان له وایي سړی هم ځان دپاره اکتبو به وایي او ښځه به هم ځان دپاره اکتبو وایي نکتبو مونږ دوا یا ټول سړي لیکل کو یا به وکړو او ښځه به هم ځان له همداسې وایي نکتبو مونږ دوا یا ټولې ښځې لیکل کو یا به وکړو دا خو باس اثبات فعل مضارع معروف و اوس باس نفي فعل مضارع معروف نفي څه مطلب چې کار پکې نه کیږي او اثبات معنا چې کار پکې کیږي نو ګورئ یکتبو هغه لیکل کوي یا به وکړي او دغه شان د متکلم له راشي اکتبو زه لیکل کوم یا به وکړم نو ګوره دې کې کار کیږي او لا اکتبو زه لیکل نه کوم یا به ونه کم نو دې ته نفي وایي نو بس نفي فعل مضارع معروف لا یکتبو هغه یو سړی لیکل نه کوي یا به ونه کي لا یکتبانې هغه دواړه سړي لیکل نه کوي یا به ونه کي ګورئ دا لیکل نه کوي یا به ونه کي مونږ پکې د حاضر د دې اوس موجوده وخت او د راتلونکي وخت معنا کوو د ماضي هغه ختم شوي ځکه چې دا مضارع ده نو د دې به د دواړه معنی کې لا یکتبانې هغه دواړه سړي لیکل کوي لیکل نه کوي یا به ونه کي لا یکتبونه هغه ټول سړي لیکل نه کوي یا به ونه کي لا تکتبو هغه یو ښځه لیکل نه کوي یا به ونه کي لا تکتبانې هغه دواړه ښځې لیکل نه کوي یا به ونه کي لا یکتبونه هغه ټولې ښځې لیکل نه کوي یا به ونه کي لا تکتبو ته یو سړی لیکل نه کوي یا به ونه کوي لا تکتبانې تاسو دواړه مذکر لیکل نه کوئ یا به ونه کوئ لا تکتبونه تاسو ټول لیکل نه کوئ یا به ونه کوئ لا تکتبینا ته یوه ښځه لیکل نه کوي یا به ونه کوي لا تکتبانې تاسو دواړه لیکل نه کوئ یا به ونه کوئ لا تکتبنا تاسو ټول لیکل نه کوئ یا به ونه کوئ لا اکتبو زه لیکل نه کوم یا به ونه کم لا اکتبو نو ښځه به هم ځان دپاره وایي زه لیکل نه کوم یا به ونه کم او سړی به هم همدقه وایي لا اکتبو زه لیکل نه کوم یا به ونه کم لا نکتبو مونږ دوه یا ټول سړي لیکل نه کوو یا به ونه کړو او ښځې به هم ځان له همدقه الفاظ استعمالوي لا نکتبو مونږ دوه یا ټولې ښځې لیکل نه کوو یا به ونه کړو نو دا باس نفي فعل مضارع معروف و اوس راځو باس اثبات فعل مضارع مجهول مجهول مطلب دا چې فاعل معلوم نه دی د بره دوه ګردانونو کې فاعل معلوم و د ښکته دوه ګردانونو کې فاعل معلوم نه وي نو چې فاعل معلوم نه وي فاعل کار کوونکي ته وایي کار کولو والا معلوم نه وي نو هغې ته مجهول وایي نو یکتبو هغه یو لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي هغه یو مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي خو چې څوک لیکي هغه معلوم نه دی لا یکتبانې هغه دوه مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي یکتبو هغه یو مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي یکتبانې هغه دواړه مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي یکتبونه هغه ټول مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي تکتبو هغه یو مؤنثه لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي تکتبانې هغه دواړه مؤنثې لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي یکتبنه هغه ټولې مؤنثې لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي تکتبو ته یو مذکر لیکلی کېږي یا به ولیکلی شي
تکتبان تاسو دواړه لیکلی کیږئ یا به ولیکلی شئ تکتبونه تاسو ټول لیکلی کیږئ یا به ولیکلی شئ تکتبینا ته یو مؤنثه لیکلی کیږي یا به ولیکلی شي تکتبانې تاسو دواړه لیکلی کیږئ یا به ولیکلی شي تکتبنا تاسو ټول لیکلی کیږئ تاسو ټولې مؤنثې لیکلی کیږئ یا به ولیکلی شئ اکتبو زه لیکلی کیږم یا به ولیکلی شم ټیک شو جي مؤنث به م ځان له وایي ښځه به م ځان دپاره وایي اکتبو زه لیکلی کیږم یا به ولیکلی شم او سړی به م وایي اکتبو زه لیکلی کیږم یا به ولیکلی شم او نکتبو موږ دوه یا ټول سړي لیکلی کیږو یا به ولیکلی شو او نکتبو مؤنث به م ځان له دقه وایي ښځه به م ځان له وایي موږ دوه مؤنثې لیکلی کیږو یا به ولیکلی شو نو دا بحث اثبات فعل مضارع مجهولو چې کار پکې شوی دی خو فاعل معلوم نه دی نو ځکه ورته مجهول وایي اثبات وایي چې کار شوی او مجهول چې فاعل معلوم نه وي او نفي وایي کار نه دی شوی او مجهول هم دی نو فاعل هم نه دی معلوم نو ګورئ لا یکتبو هغه یو مذکر نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا یکتبانی هغه دواړه مذکر نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا یکتبونه هغه ټول مذکر نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا تکتبو هغه یو مؤنثه نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا تکتبانی هغه دواړه مؤنث نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا یکتبنا هغه ټولې مؤنث نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا تکتبو ته یو مذکر لیکلی نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا تکتبانی تاسو دواړه مذکر نه لیکلی کیږئ یا به ونه لیکلی شئ لا تکتبونه تاسو ټول مذکر نه لیکلی کیږئ یا به ونه لیکلی شئ لا تکتبینه ته یو مؤنثه نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي لا تکتبانې تاسو دواړه مؤنثې نه لیکلی کیږئ یا به ونه لیکلی شئ لا تکتبنه تاسو ټولې مؤنثې نه لیکلی کیږئ یا به ونه لیکلی شي لا اکتبو زه یو مذکر نه لیکلی کیږم یا به ونه لیکلی شم او مؤنث به م ځان له وایي زه یو مؤنث نه لیکلی کیږم یا به ونه لیکلی شم لا نکتبو موږ دوه یا ټول مذکر نه لیکلی کیږو یا به ونه لیکلی شو او مؤنث په م ځان له وایي لا نکتبو موږ دوه یا ټول مؤنث نه لیکلی کیږو یا به ونه لیکلی شو نو دا ګورئ موږ سره پوره څلور واړه ګردانونه هم د یکتبو ولیکل یکتبو معنی ده هغه یو سړی لیکل کوي یا به ولیکي لیکل کوي یا به ولیکي سړی معلوم دی او لا یکتبو هغه یو سړی لیکل نه کوي یا به ونه کي او یکتبو هغه یو سړی لیکلی کیږي هغه یو مذکر لیکلی کیږي او لا یکتبو هغه یو مذکر نه لیکلی کیږي یکتبو هغه یو مذکر لیکل کوي یا به وکي لا یکتبو هغه یو سړی لیکل نه کوي یا به ونه کي او مجهول وی یکتبو هغه یو مذکر لیکلی کیږي یا به ولیکلی شي لا یکتبو هغه یو مذکر نه لیکلی کیږي یا به ونه لیکلی شي نو ګورئ دا زمونږ د یکتبو څلور واړه ګردانونه وشو او انشاءالله د دې نه پس به د یعلمو څلور واړه ګردانونه کوو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام